بسم الله الرحمن الرحیم. الحیات کظل الجدران والنبات. الحیات جند کظل الجدران د دیوالونو د سوري پشانت دي، والنبات او د اونو بوټو د سوري پشانت دي. پدې ضرب المثل کې د جن مثال بیان کړی دی چې د جن مثال د دیوالونو او د اونو بوټو د سوري پشانت دي. څنګه چې د دیوالونو او د اونو بوټو سوري زر ختميږي، دغه صدا جندم ډیر په تیزه سره ختميږي. او دویمه خبره دا ده چې څنګه د اونو بوټو د سوري او د دیوالونو د سوري مختلف حالات دي. کله کله د سوري نه پیدا اغشتي کیږي او چې کله سوري کمی او کمزوري نو بیا ته پیدا نشي اغشتي کیږي. دغه صدا انسان د جندم مختلف حالات دي چې کله دی نوجوان او طاقتوري نو دی هر قسم کار کولی شي، هر قسم عبادت کولی شي، او چې کله بوډا شي نو بیا کار نشي کولی، عبادت هم په صحیح طریقې سره نشي کولی. نو انسان له پکار دی چې کله دی نوجوان او طاقتوري نو د الله پاک ته ډېر عبادت وکړي. الحیات کظل الجدران والنبات. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې الحیات دا مصدر دی، دا راځي د سمع يسمعو باب نه. حیا یحیا حیاتن د مصدر دی، معنی د ژوندې کېدل. ظل په کسرې د زوا سره دا واحد دی، د دې معنی د سور او د دې جمع راځي زلال. الجدرانی دا جمع ده او د دې واحد راځي جدار، معنی د دیوال. النبات دا اسم جنس دی، د دې معنی د اونی بوټي زرغونه، د دې واحد راځي نباتاتون او جمع راځي نباتات. الحیات کظل الجدران والنبات. د دې ترکیب داسې دی چې دې کې دا کظل کې دا کاف دا لپاره د مثل ذکر دی. نو اصل عبارت په داسې شي چې الحیات مثل ظل الجدران والنبات. الحیات مبتدا مثل مضاف، ظل دا مضاف الیه دی، د مثلو لپاره بیا مضاف دی. الجدران معطوف علیه و حرف عطف. النبات معطوف سره د معطوف علیه نه دا مضاف الیه شو د ظل لپاره. ظل مضاف سره د مضاف الیه نه دا بیا مضاف الیه شو د مثلو لپاره. مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر شو د الحیات مبتدا لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. العاقل المحروم خیر من الجاهل المرزوق. العاقل المحروم تنگ دست عقل من سړی خیرون دا بهتر دی من الجاهل المرزوق دا هغه جاهل نه چې هغه ته رزق ورکړی شوی. په دې سبق کې د عقل من او جاهل سړی حیثیت بیان کړی دی چې عقل من سړی چې هغه تنگ دست دی دا بهتر دی د هغه جاهل نه چې هغه ته خدای پاک د رزق فراهي ورکړي. د دې وجه دا ده چې کوم سړی عقل من دی نو دی په حلالو او حرامو کې تمیز کوي، دی ځان د حرامو نه بچ کوي. او کم سړی چې جاهلی دی په حلالو او حرامو کې تمیز نشي کولی، دی د حرامو نه ځان نشي بچ کولی. نو د دې وجې نه دا ویلي دي چې عقلمن سړی چې هغه تنگ دستی دا بهتر دی د هغه جاهل نه چې هغه ته رزق ورکړی شوي. العاقل المحروم خیر من الجاهل المرزوق. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې العاقل دا اسم فاعل دی او دا راځي د ضرب یضربو باب نه عقلا یعقلو عقلنی مصدر راځي، معنی د عقل والا کېدل. المحروم دا راځي د کرمه یکرمو باب نه حرما یحرمو حرماننی مصدر راځي، معنی د محروم کېدل. خیرون دا د اسم تبذیل صيغه ده، دا په اصل کې اخیرو یا متحرک ما قبل ته حرف صحیح ساکن راغلو چې هغه خا ده، نو د یا حرکت ما قبل خا ته نقل کوس د حمزه ضرورت پاتې نشو، هغه اورزولا او په اخر کې تنوین راوړو نو خیرون شو. الجاهلی دام د اسم فاعل صيغه ده او دا راځي د سمع يسمعو باب نه. جاهل یجهل جهلنی مصدر راځي، معنی دا جاهل کېدل نه پویدل. المرزوق دا د اسم مفعول صيغه ده د نصر ينصرو باب ناراضي. رزق يرزقو رزقن په فتحې د را سره دا مصدر دی، معنی د روزي ورکول. العاقل المحروم خیر من الجاهل المرزوق. د دې ترکیب داسې دی چې العاقل موصوف، المحروم صفت، موصوف سره د صفت نه دا
مبتدا شو. خیرن اسم تبذیل او پدی کی هو ضمیر عدد فاعل. الجاهل موصوف، الجاهل موصوف. المرزوق صفت موصوف سره د صفتنا دا مجرور شو د من حرف جار د پاره جار سره د مجرور نه متعلق شو خیرن اسم تبذیل پوری. خیرن اسم تبذیل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا شی جمله خبر شو د مبتدا د پاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. انه فی الکلام کالملح فی الطعام. انه علم النحو فی الکلام په کلام عربی کې دا سدا کالملح فی الطعام لکا مالګه په خوراک کې. پدې ضرب المثل کې د علم النحو هغه فضیلت بیان کړی دی چې د علم النحو مثال په کلام عربي کې داسې دی لکه د مالګې مثال چې دا واچول شي په خوراک کې. نو کو یو خوراک ډیر اعلی قسمي هو چې پای کې مالګې ني نو هغه خوان نه کوي، او کو ډیر کمزوري قسم خوراک یو پای کې څوک مالګه واچي نو بیا مزیدار لګي. عمدہ وجہ د چې حضرت عمر رضی الله عنه په کسانو پابندی لګولې و چاته چې د علم النحو قواعد او ضوابط یاد نو وی تاسو به د قران پاک درس نه کوي. انه فی الکلام کالملح فی الطعام د دې لغوي تحقیق داسې چې انه د دې دا اسم دی د دینه مراد خو مشهور علم النحو دی او په لغت کې دا په یوسو مانو سر راضی لکه مثال په معنا راضی، نقص په معنا راضی، د نوع په معنا راضی. الملح دا راضی د فتح یفتحو باب نملها یملهو ملحنی مصدر راضی معنی د مالګی جن کېدل. اطعامی دا د سمع اسمعو باب ناراضی. طعیمه یطعمو طعامنی مصدر راضی معنی د خوراک کول. انه فی الکلام کالملح فی الطعام د دې ترکیب داسې دی چې انه ذل حال فی حرف جار الکلام مجرور جار سره د مجرور نه متعلق شو کائنن اسم فاعل پوری. کائنن اسم فاعل او پدی کی هو ضمیر عددی فاعل. اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا شی به جمله حال شو د ذل حال لپاره حال او ذل حال دا را یوځای شو دا مبتدا شو. کلمه کی کاف حرف جار الملح ذل حال فی حرف جار اطعام مجرور جار سره د مجرور نه متعلق شو کائنن اسم فاعل پوری. کائنن اسم فاعل او پدی کی هو ضمیر عددی فاعل. اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا شی به جمله حال شو د ذل حال لپاره. حال سره د ذل حال نه دا مجرور شو د کاف حرف جار د پاره. جار سره د مجرور نه متعلق شو موجودن اسم مفعول پوری. موجودن اسم مفعول او پدی کی هو ضمیر عدد نائب فاعل. نو اسم مفعول سره د نائب فاعل او متعلق نه دا شی به جمله خبر شو د مبتدا د پاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.